یوه نوې فتنه را روانه ده او د هغې دپاره په میډیا او په سوشل میډیا ډېر غټ محنت شروع دی. تاسو کې به بعضې کسان د هغې نه خبر یې او بعضې به نه یې خبر. وایي چې د فرانس یوه کمپني ده هغې دا دعوه کړې ده چې 1400 کاله مخکې د مسلمانانو پیغمبر د حجة الوداع په موقع باندې کومه خطبه ویلې ده. وایي هغه خطبه موږ په اصلي اواز کې پیدا کړې ده. د نبی علیه السلام خپل اواز هغه موږ ریکارډ کړی دی. دا اوازونه وایي ختمیږي نه، دا په هوا کې موجود دي. هغه اواز موږ پیدا کړی هم ریکارډ کړی دی او په هغې محنت شروع دی. هغه مزید صفا کیږي او د 2030 پورې به دا آواز په صفا شکل کې په ټي وي شایع شي. فرانس کی یہ کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ، فرانس هغه ملک دی چې روزانه طور دی ګستاخي کوي د نبی علیه السلام. په سرکاري سطح څه وخت مخکې د ګستاخۍ اعلان وکړو، په هر چوک او په هر دیوال باندې د نبی علیه السلام العیاذ بالله کارټونان چې کم دی جوړ کړل. صحیح شوله؟ هغه ملک دی. د دې په زړه کې دا درد د کم ځای نه راوچت شو چې د نبی علیه السلام خطبه مو ریکارډ کړې. دا یوه نوې فتنه دا څه ده جي؟ دا را روانه ده. دا خلک چې کم دی د خپلو پلارانو ریکارډونه ولې نه راوباسي، د خپلو میندو ریکارډونه ولې نه راوباسي. کم ساینسدانان چې تیر شوي دي هغوی کومې خبرې کړي چې د نبي علیه السلام 1400 کاله مخکې خطبه راوباسي. ساینسدانانو چې کومې تجربې پیش کړي دي او کومې خبرې کړي دي هغه د ساینسدانانو خبرې راوباسه او چې کوم دی ټکنالوژي تی جوړه کا، په هغې باندې محنت وکړه، هغه ولې نه راوباسې. ښه بیا په هر ملک کې فسادات کیږي، څه ناڅه په فرانس کې هم فسادات کیږي. دا کم خلک چې فسادات کوي ته خو وفات شوي خلک یادې، دا کم چې ژوندي دي د دوی د غلطې منصوبې ګیرې که نه خبرې راوباسه. ستا په ملک کې چې کم خلک فسادات کوي، صحیح شوله که نه، د دغه خلکو دا منصوبې چې په کمرو دننه دا لګیا دي، دا سلاګانې او مشورې کوي، د دوی دا خبرې راوباسه که نه او دا خلک ګیروه او دوی له سزاګانې ورکوه. ته خو 1400 کاله مخکې اواز هم معلومې او د الله پیغمبر هم معلومې چې دا د هغه ریل اواز دی. نو بیا د دې خلکو دا اوازونه هم څه که دا راوباسه. نو مسلمانان خو په نبی علیه السلام عاشقان دي او بیا دا بعضې سادهګان او بې تحقیقه مسلمانان چې د نبی علیه السلام زلفان به نه وي، وایي به دا زلفان دي او شا به یې لکونو خلکو ته یې شیر کوي. د نبی علیه السلام قبر به نه وي، وایي دا د ښکلي پیغمبر قبر دی او په تاسو دې لعنت او شا به لکونو خلکو ته یې شیر کوي. نو چې بېله دا پراپیګنډه په میډیا خوره شي چې دا د نبی علیه السلام ریل اواز دی او دا د هغه ریکارډینګ دی، نو بیا دا سادهګان او بې تحقیقه مسلمانان دوی خو به بیا وایي چې بس راځه خپل پیجونه پې مخکې کا او دا لکه خلکو ته ورسوي دا زموږ د ښکلي پیغمبر آواز دی. نو دا یو فتنه ده. ګورئ ذهني طور ورته تیار اوسېږئ. سبا به وایي په هغه ټیم کې داسې سیارې موجودې وي چې ویډیو یې هم کړې ده، العیاذ بالله تصویران به درته شایع کړي، بیا به درته ویډیو شایع کړي به دا د مسلمانانو پیغمبر دی. دا درد د دوی سره د کم ځای نه پیدا شو او دا فرق دوی د کم ځای نه کوي او دا دوی په خپل ملک کې دا څیزونه ولې نه راوباسي. د زمارونو دا فتنې دي قسمه قسم. ښه دې فتنو ته ذهني طور تیار اوسئ. نن سبا په میډیا ډېر غټ محنت شروع دی. یو جاهل مې په باقاعده په رجسټر چینل باندې وکتو چې هغه وایي ما د فرانس دوره کړې ده، وایي دا اواز ما په خپل غوږ واورېد، وایي ما ته واورولی شو، خو محنت پې شروع دی، مزید یې صفا کوي، د 2030 پورې به دا په ټي وي باقاعده راشي او وایي داسې به صفوي لکه ما ته چې خبرې کوو ناست دي، هغه صحافي ته لګیا دی. داسې جاهلان دا د دې لپاره استعمالیږي، خرڅیږي او دا په میډیا باندې دا محنت شروع دی. دا یو خطرناکه فتنه ده. مخکې نه پې تاسو ته ما خبره ځکه وکړه چې محنت پې شروع دی او دا خبره مخې ته څه ده دا را روانه ده. مسلمانان پې آګاه کوي. وصلی الله علی النبی الامین.